بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي. خالي نمنګه د عواملو بحث جنن دا شروع کړو. هم ویل چیرې عوامل دا په کلام عربی کې ټول سل دي او په دې عواملو کې دا په درې قسمه باندې دي: سدي حروف عامله، سدي افعال عامله او سدي اسماء عامله. دې ساعت پورې د حروف عامله چې کله ول شو چې موږ ویل چې حروف عامله چې واغه حروف او عمل کوي، نو بیا په دوه قسمو. بعض حروف عامله دي چې هغه په اسم باندې عمل کوي او بعض حروف عامله دي چې هغه په اسم کې عمل کوي. نو حروف عامله چې په اسم کې عمل کوي نو په پنځه قسمه باندې او چې په فعل کې عمل کوي په دوه قسمو. کم چې په اسم کې عمل کوي نو هغه کې اول نسو حروف جاره، نمبر 2 حروف مشبہ بالفعل، نمبر 3 ما ولا مشبہتان بلیس، او نمبر 4 لا نفی جنس، او نمبر 5 حروف ندا. او بیا هغه حروف چې هغه په فعل مضارع کې عمل کوي نو هغه په څو قسم دي؟ په دوا. کم دي؟ حروف ناصبه او حروف جازمه. دینه بعد موږ ویلو چې افعال عامله، افعال عامله کې اول موږ څه سوې؟ فعل معلوم، فعل مجهول، فعل لازم، فعل متعدی او فعل ماضی مضارع امر، او داغینه بعد افعال ناقصه، بیا افعال مقاربه، بیا افعال قلوب او افعال مدحزم او فعل تعجب. دینه بعد اسماء عامله. نن سبق کې اسماء عامله وایو. نو اسماء عامله څخه تاسو په دغه کې ذکر کړی دی په عوامل قیاسیو کې. اگر تاسو عوامل قیاسي وایي خالي. نو دا عوامل قیاسیه ودي چې په دې کې د فعل ذکر خو مخکې شوی او د دې فعل نه علاوه شپږ چې دي، یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، صفت مشبہ او اسم مضاف او اسم تام. دا شپږ چې دا بدل بیانېږي. نو شپږ دا دي او یو وسره اسماء شرطیه دي. اسماء شرطیه شعر کوم یو ده؟ من وما نو دا وشول. او اتم نمبر تلینه دا پکې دی اسماء افعال. اسماء افعال شعر وای نبوت نبوت اسماء افعالی کذا ششنا سبن دونك بلها عليك يا الباشد وها بس رويدا باز رافع اسم راهيات دا نو ګورش په عوامل قیاسیه شول. یو اسم شرط شو اسماء شرطیه، او یو چې دا اسم دا اسماء افعال. نو دا اتشول. د دې علاوه اسم تفضیل او صيغه مبالغه د دې ولس اسماء عوامل دي: اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، مضاف او اسم تام او صفت مشبہ او اسم تفضیل او صيغه مبالغه، اسماء شرطیه جازمه او اسماء افعال. دا لسرین دي ته ویل کېږي اسماء عامله. څور ته ویل کېږي؟ اسماء عامله. په دې کې بیا د هر تلنده بحث ته لکه اسم فاعل. اسم فاعل څه ته ویل کېږي؟ اسم فاعل دا هر هغه اسم مشتق ته ویل کېږي، یعنی دا د فعل مضارع نه مشتق شوی او دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنی مصدری په هغه پورې قائموي په طریقه د حدوث باندې.
حدوث معنا یعنی په عارضی طور باندې عارضی طور باندې په پوره معنا مصدری څنګه قائم وي دې ته ویلېږي اسم فاعل لکه ضاربون دي ضاربون د دې معنا مصدری دا ضرب دی ضرب یعنی لري چې کوم د مصدر معنا ده نو دا په دې پوره قائم ده په ضرب په دې پوره قائم دی او دا په دې ذات بندلای کوي یعنی کوم چې وحال کوم کې عارضی طور باندې عارضی طور باندې مطلب دا دی چې سو پوری دا کس وحال کوي جو ته تضاربون ویلېږي او چې کله دا وحال ختم کړل بیا ته تضاربون نه ویلېږي یا یو سړی ولاړ دی نو سو پوری چې دی ولاړ دی ته قائمون ویلېږي او چې کله دی کې ناستو نو بیا ته قائمون نه ویلېږي نو اسم فاعل دا هغه اسم مشتق ته ویلېږي چې د فعل مضارع نه مشتق وي او دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنی مصدری هغه پورې قائم وي په طریقه دا حدوث باندې یعنی عارضی طور باندې بیا په اسم فاعل کې او په فاعل کې دغه شانته په اسم مفعول کې او په مفعول دواړو کې دا یو شان فرق دی اسم فاعل د لپاره دا خبر درته چې دا مشتق وي اسم فاعل بسوي ان فعل مضارع نه مشتق وي او فاعل دې نو دا مشتق نه بلکې دا اکثر جامد وي هغه ته ضرب زیدون نو ضرب زیدون دا ضرب زیدون تا اوس ویل نو ضرب زیدون پرې کې دا ضرب فعل دی او زید فاعل دی خو اسم فاعل نه دی ځکه د اسم فاعل لپاره څه کېدل ضروري چې دا به د فعل مضارع نه مشتق وي دویم خبره دا ده چې د اسم فاعل لپاره خپل اوزان دي لکه فاعل فاعلان من ویلو کړه چې د ثلاثي مجردونه به اسم فاعل د فاعلون په وزن باندې راځي او د غیر ثلاثي مجردونه به دغه باب د فعل مضارع معلوم په وزن باندې راځي سره د معمولی تبدیلینه او په فاعل کې دا خبره نشته ده دغه تفصیل په اسم مفعول او په مفعول کې هم دی چې اسم مفعول لپاره مشتق کېدل ضروري دي او مفعول لپاره مشتق کېدل ضروري دي نو مفعول لپاره خپل اوزان دي د اسم مفعول لپاره او مفعول لپاره اوزان نشته ده پوه شو بلی معنی اسم فاعل پیژندو اسم فاعل څه ته وایي هغه اسم ته ویل کېږي چې د فعل مضارع نه مشتق وي او دلالت کوي په داسې ذات باندې معنی مصدری پورې قائمه په طریقه عارضی طور باندې بیا موږ وی چې په فاعل کې او په اسم فاعل کې څه فرق دی اسم فاعل به مشتق وي او فاعل به مشتق وي دویم څه دي د اسم فاعل لپاره مخصوص اوزان دي او د فاعل لپاره اوزان نشته درېمه خبره د اسم فاعل مبارک مونږ چې اسم فاعل څه عمل کوي اسم فاعل څه عمل کوي نو اسم فاعل د خپل فعل بشنده عمل کوي مطلب که فعل لازمی وو نو فاعل ته برف ور کوي او د مفعول به له نور سنون تبا او که فعل متعدی وو جو خپل فاعل ته برف ور کوي او د مفعول به سره د سوسن د بنسب ور کوي اته سن د بنسب ور کوي لکه پوه شو دی باندې ها کدی باندې پوه شو اسم فاعل څه عمل کوي د خپل فعل په شان دي عمل کوي څه مطلب دی یعنی که فعل لازمی نه مشتقو کله فعل لازمی نه مشتقو نو بیا او د مفعول به نه علاوه دا خبره وصل کوي د مفعول به نه علاوه نور وصلون دا نصف ور کوي او نمبر 2 کله فعل متعدی نه مشتقو نو بیا فاعل رفع او مفعول به سره سره سوسن د منصب ور کوي اته وسن دا سلورم خبره د نن سبق مبارک راځه چې دا اسم فاعل چې عمل کوي نو د دې عمل د لپاره شرایط شته غنښتره نو کچرته دا اسم فاعل د سیو چې دې په شروع کې د سي الف لام او جواب معنی د الذي د سي الف لام او په معنی د سو د الذي نو دې عمل لپاره به اس قسم شرط نشته اگر تاسو ویلو په اسم موصول کې چې اسماء موصولات تاسو ذکر کول چې الذي اللذان الذين الذين التي اللاتي اللوائي او په اخر کې دا من او ما او هغه الف لام په اسم فاعل اسم مفعول باندې راغلي کنه نو که پدې په شروع کې الف لام په معنا د الذي باندې راغلو نو بیا دې عمل لپاره شرط نشته او کچرتا د دې په شروع کې دا الف لام نو راغله الف لام په معنا د الذي به نو راغله نو بیا دې عمل لپاره دوه شرطونه دي څو شرطونه دي دوا یو دا چې دا په معنا د حال یا استقبال وي سببي په معنا د حال یا استقبال وي مطلب دې کې په حال یا استقبال والا معنا پرته وي او دویم نمبر دا دی چې په 15 سيزونه کې په یو سیس باندې اعتماد کړوي مطلب دا دی چې د دې اسم فاعل نه مخ کې په دې 15 سيزونه کې به یو سیس راغلی هغه 15 سيزونه کم دي مبتدا او موصوف او حرف نفي او استفهام
ایو بل څه شری ذو الحال ذو الحال مبتدا موصوف ذو الحال حرف نفي استفهام مطلب دا دی چې کله د دې فعل مضارع نه د 15 سيزونه مخکې رالل نو بیا به دا عمل کوي او کدا به نه راغلی نو بیا به عمل نه کوي لکه دا مبتدا نه په مثال لکه ته زیدون ضارب ابوه عمرا نو دلته د دې ضاربون دا اسم فاعل دی ضاربون سره او د دې اسم فاعل نه مخکې سره راغلی مبتدا راغله سره راغله مبتدا راغله نو دلته کې دې ضاربون عمل کړی دی سامل کړی دی چې دې ابو له رفع ور کړی دا او عمرا له سور کړی دی نصب ور کړی دی پوه شئ او د دې موږ ترکیب کو نو څنګه وکاو زیدون مبتدا زیدون مبتدا او ضاربون اسم فاعل او ابوه مضاف مضاف الیه مرکب اضافي تاسو شو فاعل د چا لپاره د ضاربون لپاره او عمرا مفعول به د چا لپاره اسم فاعل لپاره اسم فاعل سره خپل فاعل او مفعول نه خبر مبتدا خبر جمله اسميه یا به مخکې موصوف راغلی لکه دغه مثال له مخکې د دې ولګوي مررتو برجلين ضاربين ابوه عمرا اوس ورګه مثال ترکیب کوا مررتو فعل فاعل بعرف جر رجل موصوف دا سره موصوف او دلته اوس ګورئ ته ضاربین اسم فاعل له او د اسم فاعل نه مخکې موصوف راغلی او موصوف باندې اعتماد کړی دی اوس دغه شان ترکیب وکړه ضاربین اسم فاعل ابوه مرکب اضافي فاعل او عمرا مفعول راغون کا فعل اسم فاعل سره خپل فاعل او مفعول نه صفت څه شو صفت موصوف صفت جمله دا موصوف سره خپل صفت نه مفعول به دا مجرور د باجر څه شو مجرور شو د باجر او جار مجرور متعلق شو او مررتو فعل بوله لکه پوه شوي یا به مخکې د نه دا به ذل حال راغلی سمجھ راغلی لکه ته جاء زیدون ضاربا ابوه عمرا نو دام دغه شان ترکیب دی او سبب کومه زیدون د ذل حال ما زیدون د بسما او بیا ضاربا اسم فاعل سره خپل فاعل نه دغه شان دی د بل مثال ما ضارب زیدون ما ضارب زیدین عمرا ما ضارب زیدین عمرا اوس په دې کې ما ضاربون زیدون عمرا ما ضاربون زیدون عمرا نو دغه شان ترکیب دی ما نافیه او ضاربون اسم فاعل زیدون فاعل او عمرا مفعول به پوه شئ دغه شان دي کړي نه مکه حرف استفهام راشي ضاربون زیدون عمرا هغه به باندې پوه شئ ها اسم فاعل د عمل لپاره شرایط کړي دي چې کله د دې په شروع کې الف لام په معنا د الذي نه راغله کدا راغلو بیا د عمل لپاره شرطونه مرتونه نشته پوه شئ او کچرته ذات نه راغله نو بیا با د دې عمل لپاره څه شرایط دي دوا کم دي په معنا د حال یا استقبال باندې بوي او یا با بل بنځو سونه کې په اساس باندې اعتماد کړي لکه پوه شو به باندې نو ګوره اسم فاعل په اړه کې منګه یو اسم فاعل تعریف وي دوی منګه فاعل او اسم فاعل په منځ کې فرق وي درې منګه دا وي چې دا اسم فاعل څه عمل کوي او څلورم منګه دا وي چې اسم فاعل د عمل د لپاره څه شرطونه دي دغه شانت اسم مبالغه هم د دویم نمبر اسم مبالغه هم دغه شانت ده خو صرف په تعریف کې فرق دی چې اسم مبالغه څه ته وایي چې هغه اسم ته ویل کېږي چې فعل مضارع معلوم نه مشتق وي د څه نه مشتق وي د فعل مضارع مشتق نه او دلالت کوي په دا ذات باندې چې معنی مصدری پای کې زیاته مندل کېږي معنی مصدری پکې خدا خبره ده چې نسبت پکې غیر د منحوس نه وي یا نبل په نسبت باندې نو لکه اوس په اسم تفضیل کې او په دې کې فرق دی چې په اسم تفضیل کې معنی مصدری زیاته مندل کېږي او په اسم تفضیل کې د نور په نسبت باندې او بدی کې دا نشته او بس معنی مصدری په زیاته مونږ لګي لکه ته زیدون ضراب زید ډیر زیات وهم کړي اوس دا به چې چانه او د چانه نو اوس کې اسم تفضیل لاغه نو په اسم تفضیل کې به تب یا دا خامخا غي چې زید ډیر زیات وهم کړي د چانه نو هیڅ به ته چې عمر نه یا د بکر نه او په صيغه مبالغه کې دا شی نشته پوه شئ چې معنی مصدری په زیاته مونږ لګي خو نسبت په غیر ته ملحوظ نوی لکه غفار معنی ډیر زیات به ترسا دخون کې د اسم مبالغه سا عمل ده نو اسم مبالغه ما عمل کوي سا عمل کوي د خپل فعل بشانته که فعل لازمي وو
فاعل رفع و سجون دا او کچرته فاعل متعدی د فعل متعدی نه مشتق نو بیا دغه شان دي چې موږ په اسم فاعل کې کوم خبرې کړې وي چې د اسم فاعل د عمل لپاره څه شرطونه دي دغه شان د اسم مبالغه د عمل لپاره شرطونه دي دلته دا وایي کله اسم مبالغه په شروع کې د الف لام چې هغه معنا د الذي نو بیا و د عمل لپاره شرط نشته او دویم کچرته د الف لام په معنا الذي دی په شروع کې نو بیا د عمل لپاره څه شرطونه دي دوه نمبر 1 په حال استقبال په معنا باندې وي او دویم نمبر په 15 سيزونه کو به باندې اعتماد کړي 15 سيزونه سری مبتدا موصوف ذو الحال او حرف نفي صفه د دې مثالونو د قشان دي خو د ضاربون په دې باندې بزرابون لګي زید ضراب ابوه عمرا زید او ترکیب هم د قشان دي وګي زید ضراب او ابوه فاعل او عمرا چې په موصوف باندې اعتماد کړی دې مثال وګي مررتو برجلین مثال وای مررتو برجلین ذرابین ابوه عمرا او د دې چې په دې ذل حال باندې اعتماد کړي مثال وای ذرابن ابو عمرا صحیح شو ما چې مخکې تراغلي ما ذرابون زیدون عمرا او جواب استفهام د مخکې راغله چې یو دې زده کو کنه نو بس دا نور بیا آسان دي پوه شو به معنی دغه شانتي دریم نمبر دی اسم مفعول په اسم مبالغه موږ درې خبرې وکړې په اسم مبالغه تعریف وکړو او دا عمل ولوي او دا عمل لپاره شرط نو متستو چې سب دا د دې مثالونه بدل دي نور د دې او د اسم فاعل کې څه فرق نشته ده پوه شئ دریم نمبر د اسم مفعول اسم مفعول دا څه ته ویل کېږي اسم مفعول هغه ته ویل کېږي چې هغه فعل مضارع مجهول نه مشتق وي سره مشتق وي او دلالت کوي په داسې باندې چې معنی مصدری په هغه باندې واقع شي چې دا معنی مصدری په هغه باندې واقع شي لکه مضروب معنی سره وهله شوی نو د دې هغه مصدری معنی چې دا هغه ضرب دی ضرب نو دا ضرب په هغه باندې واقع شوی دی یا دا معلوم دا علم په هغه باندې دغه شوی دی واقع شوی دی مرزوق خړل شوی چې معنی مصدری په هغه باندې واقع شوی د اسم فاعل اسم مفعول دا د اسم مفعول او د مفعول په باره کې اوس موږ فرق وې تاسو په خپل باندې وای په اسم مفعول کې او مفعول کې څه فرق دی اسم مفعول مشتق وي او مفعول مشتق نه وي او دویم نمبر د اسم مفعول د عمل لپاره دا د مخصوص اوزان اسم مفعول لپاره او د مفعول لپاره مخصوص اوزان نشته ده په یوه باندې معنی لکه د زید ضارب عمرا زید ضرب زید عمرا نو په دې مثال کې دا عمرا چې دا مفعول دی خو اسم مفعول لري او اسم مفعول څه عمل کوي د فعل مجهول بشان دي عمل کوي د څه بشان دي فعل مجهول څه عمل کوي اند فاعل به من چل رفع کوي نائب فاعل او د مفعول بین علاوه نور څه ته د قشان دي بدا دغه بکې او په دې کې پدا خبره نه کوي چې کدا فعل لازمي وجود عمل بکې او فعل متعدی وجود عمل بکې ځکه چې اسم مفعول دا فعل لازمي نه راځي فعل لازمي خو دې تجربه کې څه نه مفعول بکې نه سبق نه نو آی کې بدا خبره نه کوي بس څه بو چې مفعول څه عمل کوي اسم مفعول خپل فعل مجهول بشن دي عمل کوي یعنی دا فاعل په ځای باندې نائب فاعل طرف ور کوي مفعول به طرف ور کوي د دې علاوه نور سجون ته ناسب ور کوي د اسم مفعول د عمل لپاره هم هغه شرایط دي چې کوم د اسم فاعل لپاره دي نمبر 1 دا خبره چې د اسم مفعول په شروع کې الف لام په معنی الذي نو بیا د عمل لپاره څه شرط نشته او کچته د اسم مفعول په شروع کې الف لام په معنی الذي نو بیا ولا څه شرط ده دو شرطونه دي نمبر 1 په معنا د حال او استقبال باندې وي او دویم نمبر په 15 سيزونو کې وسیل باندې اعتماد کړی 15 سيزونه کم دي مبتدا موصوف ها وسه دا دقه شان دي مثال لري وته زید مضروب ابوه زید ابوه عمرن په بګینه زید مضروب ابوه دغه شان دي مررت برجل مضروب ابوه عمرن ته کټ کړي نور دا یو شان دي مررت برجل مضروب ابوه چې په ذلال باندې اعتماد کړي جاء زید مضروبا ابوه صح مضروب ابوه چې په حرف نفي باندې اعتماد کړي ما مضروب زید چې په حرف استفهام باندې کړي ا مضروب عمرو ګران ده چې یو دی یاد کو کنه نو دا ټول بیا تاسو آسان دی ټول ورته بیا آساني
یو خو یاد کی کنه نو ګره په اسم فاعل کې په اسم مبالغه کې او په اسم مفعول کې چې کوم درې وانه مونږ ویل نو پای کې په دې کې دوانو کې سفر اړ زیات نشته لري پوه شئ دغه شان دی په اسم مفعول کې موږ څلور خبرې وکړې اسم مفعول کې موږ څو خبرې وکړې څلور نمبر 1 موږ د اسم مفعول تعریف وکړو دویم موږ په مفعول او په اسم مفعول کې فرق وې دریم د اسم مفعول موږ عمل وې چې څه عمل کوي او څلورم چې د اسم مفعول عمل لپاره څه شرط دي پوه شئ څلورم نمبر چې په هغه کې هغه صفت مشبہ سره صفت مشبہ دا هغه اسم ته ویل کېږي چې الف فعل مضارع نه مشتق وي او دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنی مصدری په پورې قائم وي دایمي طور باندې چې معنی مصدری پورې قائم وي دایمي طور باندې مطلب یعنی همیشه وسره وي دا نه جدا کیږي دا نو لکه ته حسن یو سړی چې دا خيسته له نو کله ولاړ له جون خيسته له او کناست جون خيسته له او کملاست جون خيسته له او روان له جون خيسته له او ولاړ له جون خيسته له په هر حال کې خو دې خيسته له پوه شئ صفت مشبہ ستوي چې هغه د فعل مضارع نه مشتق وي او دلالت کوي په داسې ذات باندې چې معنی مصدری پورې قائمي دائمی طور باندې ثبوت ورته ملګي دائمی ورته ملګي دائمی طور باندې استمراری طور باندې پرې پوه شئ صفت مشبہ دا څه عمل کوي صفت مشبہ د خپل فعل لازم بشان دي عمل کوي چا بشان دي نه پیژنم فعل لازم فاعل رفع او مفعول تا د مفعول به علاوه نور څه تا نه صبر کوي د دې لپاره مفعول به نشته دویم دا چې صفت مشبہ د عمل لپاره څه شرط ده نو صفت مشبہ په دې نور کې چې موږ دا خبر اوکړه چې د صفت مشبہ په شروع کې الف لام راغې دا د اسم فاعل کې اسم مفعول کې موږ دا خبره کوله کله شروع کې الف لام نو بیا عمل لپاره شرط دا خبره دلته کې نشته پوه شئ دویم الته موږ دا خبره کړو چې اسم فاعل او د اسم مفعول او د اسم مبالغه د عمل لپاره څه شرایط دي وا نمبر 1 سره دا شرط هم دلته کې نشته دا شرط هم دلته کې نه ځکه چې صفت مشبہ خدای چې بدا دایمي طور باندې لکه یعنی بده کې حال استقبال او ماضی ټول زمانه پکې راګري ماضی پر دا شرط هم نشته صرف دغه یو شرط دی والا چا سره چې په پیزو سيزونه کې په اساس باندې اعتماد کړای په پیزو سيزونه کې په اساس باندې اعتماد وکړای پیزو سيزونه نه پیژنم په مبتدا باندې په موصوف باندې لکه زید حسن وجهه زید حسن دلته بچا باندې اعتماد کړل او سامل کړل وجهه لې عرف اور کړل وجهه لې سور کړل ترکیب وزن شم کولای کنه د زید مبتدا حسن صفت مشبہ او وجهه مضاف دا فاعل لچره پارا حسن نه پا وا حسن صفت مشبہ سره خپل فاعل څه شو خبر مبتدا خبر وصدق حسن وجهه له خجته د مخکې دغه میلاو کا موصوف دی میلاو کا مررت برجل حسن وجهه مررت برجل حسن او مخکې د زلها میلاو کا نو دغه مثال وایي جاء زید حسنا وجهه مخکې د الف ما ولګوا ما حسن وجهه او حمزه استفهام ته ولګوا حسن وجهه ګرانده ګران دي بالکل آسان دي بری کوششته نه ورته صفت مشبہ تعریف موږ وکړو بیا موږ وی چې صفت مشبہ د خپل فعل لازم بشانته عمل کوي ادرې موږ دا وی چې صفت مشبہ د عمل لپاره دا شرط نشته چې بری په شروع کې به الف لام وي دا صفت مشبہ په شروع کې چې الف لام راشي دا په معنی د الذي منوي د زائد وي لکه الحسن والحسين والا او دویم دا دي چې د صفت مشبہ د عمل لپاره دا شرط نشته چې دا په معنی د حال استقبال وي وسب دغه یو خبره پکې را چې په بيزو سوزونو کې په اساس باندې اعتماد کړي بیا صفت مشبہ استعمال دي نه په دریو طریقو سره کیږي په الف لام سره او په اضافت سره او د الف لام او اضافت باندې نه بغیر لکه زید او چې په الف لام سره شوی نو ته زید الحسن وجهه دله ګوره پری باندې سره غلې ده الف لام راغله ده کله د سوشي چې په دې صفت مشبہ چره نه دا مضاف لکه زید حسن الوجه
او کله د چې نه په اضافت سره شوی نه په الف لام سره شوی یعنی بری صفت مشبہ باندې الف لام راغلی او نه به سره راغلی دې د اضافت شوی لکه دغه مثالونه چې مونږ وایو زید حسن وجهه او عام طور باندې دا د سکی پوه شئ لکه پوه شئ چې کله په دې صورت کې دا زید حسن الوجه نو موږ وایو چې دلته ترکیب چې بیا موږ کو زید مبتدا حسن مضاف هم ده او صفت مشبہ هم ده او دا الوجه لفظا هو مجرور ده مضاف الیه د وجنه او محلا مرفوع ده کده حسن د پر سره فاعل لکه پوه شئ به دا حسن د پر سره جوړیږي فاعل بیا دا هغه پوه شو باندې د صفت مشبہ استعمال په څو طریقو سره کیږي په دریو سره یا په صفت مشبہ باندې سره غلي الف لام یا په صفت مشبہ مضاف یا په صفت مشبہ نه په الف لام راغله نو به مضاف بیا د صفت مشبہ معمول چې کوم دی یا صفت مشبہ چې بچا کې عمل کړی دی لکه دا موږ چې وسوي حسن الحسن وجهه الحسن الوجه او حسن وجهه د دې دا معمول یا به مرفوع یا به منصوب یا به سوي مجروري که مرفوع د دې صفت مشبہ لپاره فاعل جوړيږي وې حسن وجهه وې دا مثال چې موږ وکړل که مرفوع نو بیا د صفت مشبہ لپاره څه جوړيږي او که مجرور د صفت مشبہ لپاره څه جوړيږي مضاف الیه پوه شو به معنی لکه زید حسن الوجه نه حسن مضاف او الوجه مضاف الیه او که منصوب نو بیا د صفت مشبہ نسبت نه دا تمیز به مطلب دا کنه مونږ بل په دې صفت مشبہ کې بیا ضمیر راو باسو هغه ضمیر به ممیز او رسو به تمیز لکه دا زید حسن وجها زید حسن وجها نو دې ترکیب څنګه کومه زید مبتدا او حسن صفت مشبہ اوس په صفت مشبہ کې ضمیر ده هو ضمیر اثره ممیز او دا وجن ولا تمیز اوس راغون کا ممیز سره خپل تمیز ده دا فاعل شو چر پر صفت مشبہ لپاره لکه پوه شو باندې ها نو صفت مشبہ معمول یا به مرفوع یا به منصوب یا به مجرور وي که مرفوع نو بیا به په ترکیب کې څه جوړو ما فاعل او که چرته مجرور نو بیا به څه جوړو ما مضاف الیه او که منصوب نو بیا به موږ وایو چې په دې صفت مشبہ کې ضمیر دی په ممیز دی او رسو دا سره تمیز دی لکه په دې باندې تاسو پوه شئ ها پوره ده ان شاء الله سبب جو بیا دا اسماء عامله به سبب بیا ختم کو دا سرور نه ویل دي سرور باندې اوس اجرا وکي تاسو دغه طریقه د پتی اجرا کې نور څه نشته خو دغه فعل دغه اسم فاعل لذي یا اسم مفعول لذي رستو ول اسم فاعل او مفعول دا بوله جوړو چې سب جوړې دو نه ګورې تاسو یې و اسم فاعل اور اسم مبالغه کی تمرین نو لولنه وکلبهم باسط ذراعيه کلبهم باسط ذراعيه ندی ترکیب اوس کول غواړي کلبهم باسط ذراعيه کلبهم مضاف الیه مبتدا دا څه شو مبتدا باسط بسئی اسم فاعل او ذراعيه دا وسه شي څنګه فاعل اوس ګورته دا فاعل جوړوي کنه اوس موږ سوچ کوو چې دا فاعل جوړیږي او کنه جوړیږي کدا فاعل جوړیږي نو دا فاعل مرفوعات نه کنه منصوبات نه کنه مجرورات نه دا مرفوعات نه ذراعين دې دا تسنیه ده او د تسنیه حالت رفع سره د تسنیه حالت رفع سره الګ تسنیه کې الصنف الخامس وای تاسو الصنف الخامس سره حالت رفعی الف ما قبل مفتوح سره او حالت نسبی او جری او د اعراب خاصه چا سره تسنیه سره کلا وکلتا سره او د اثنان وسنتان سره نو دا که په حالت رفعی کې وي او فاعل ونه په حالت رفعی کې بو کنه نو بیا په دې باندې په اخره کې الف ما قبل مفتوح راغلو اتل الف ما قبل مفتوح شته ها الف ما قبل مفتوح شته نشته بلکې سره یا ما قبل مفتوحه یا ما قبل مفتوحه او یا ما قبل مفتوحه دغه حالت نسبی جوړیږي او حالت جری جوړیږي کنه نو حالت جری خود به څه جوړي یا د مکه مضاف راشي یا د مکه حرف جر راشي نشته ځوان نشته دا به صحیح حالت نسبی وي سبي حالت نسبی او حالت نسبی کې بعد مفعول جوړو نو فاعل بس کو نو موږ وایو چې باسطن اسم فاعل هو ضمیر بګه
فاعل او ذراعه مضاف مضاف الیه دا څه شو مفعول به شو وسره غون کا باسطون اسم فاعل سره د خپل فاعل او مفعول به نه دا خبر شو دا اشاره بره مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه دلته کې د باسطون دا اسم فاعل له او اسم فاعل عمل لپاره چې کوم څه شرطونه دي چې په دې به اعتماد کړل لکه بچا اعتماد کړل دي په مبتدا باندې الګه پوهیږي به باندې انی جاعل فی الارض خلیفتا ان حرف مشبہ بالفعل یوز ګوره حروف مشبہ بالفعل راغې حروف مشبہ بالفعل موږ ویلي دي چې دا څه عمل کوي څه غواړي اسم او خبر غواړي اسم څنګه غواړي او خبر څنګه غواړي اسم منصوب خبر مرفوع نو ځلګه غوس منصوب نشته لنه یا ضمیر راغلندي یا ضمیر نمسنوم دی نه نوم ولل ضمیر منصوب متصل وګوره چې منګه منصوب یې کنه په منصوباتو کې دارا لو کنه او د دې اسم د ان حرف مشبہ بالفعل اسم چې د منصوباتو نه یې کنه نو ضمیر منصوب متصل اسم ان څه شو جاعل فی الارض خلیفتا جاعل اسم فاعل هو ضمیر پکې فاعل فی حرف الارض جار مجرور ظرف لغو ته مستقر ده ظرف لغو متعلق شو بچا پوره جاعل پوره او خلیفتا مفعول به شو چر پارا جاعل د پارا جاعل اسم فاعل سره د خپل فاعل او متعلق او مفعول به نه دا څه شو خبر شو د ان لپاره څه شو ان سره خپل اسم خبر نه جمله اسمیه خبریه وز دلته جاعل اسم فاعل په چا باندې اعتماد کړل دي په مبتدا له په موصوف ته په ذل حال له په حرف نفی له په استفهام دی جی په مبتدا خود لکه نشته ده خدایا چې دا کنه دایا دا با اسم چې نه اسم او مبتدا یې کنه ځکه تاسو ویلي دي چې حروف مشبہ بالفعل بچا چا داخليږي او مبتدا او خبر داخليږي مبتدا لرفع او خبر لا نو دا یا اصل کې مبتدا نه خود لګي په ترکیب کې دا ان لپاره اسم جوړ شوی دی پوه شو به باندې دا شان دي ازرابون زیدون عمرن ترکیب نشم کولای جی اهم ز استفهام ذرابون صيغه مبالغه زید فاعل او عمرا فعل فاعل مفعول به جمله اسميه جمله اسميه خبريه جی الاستاذ جالس مبتدا جالس اسم فاعل هو ضمیر پکې فاعل فعل سره خپل فاعل نه خبر مبتدا خبر دا وسط علیکم جوړول شي چې الاستاذ جالسون الاستاذ مبتدا جالسون خبر خدا ترکیب په پکې کې یا اسم فاعل او په اسم فاعل کې هو ضمیر فاعل صحیح شولا عمرو عار بدنه من الثوب عمر چې خالی دی بدن داغه د کپړو نه عمرو مبتدا عار اسم فاعل عار باصل کې عاريون سو باصل کې عاريون عاريون عرا یاری عاريون کم قانون پکې چلیږي عاريون قالبانو يدعو يرمي ولا قانون چې کله د لام کلمې مقابله کې یا راشي او مضموم ما قبل د مکسور یا وساکن کو ساکن کو عارین شو وصل دقای ساکن نه لا ولا به مدد وګرځو عارین نو عارین اسم فاعل بدنه مضاف مضاف الیه فاعل من الثوب من الرجر الثوب جار مجرور متعلق با عارین سره نو عارین اسم فاعل سره خپل فاعل متعلق نه خبر مبتدا خبر الله مخرج ما کنتم تکتمون الله پاک را وستون کړي هغه سات تاسو پټوي نو پدې کې ما موصوله کنتم بفعل ناقص او دغه خبرات را بکو وګی تاسو الله مبتدا الله مخرج اسم فاعل هو ضمیر پکې فاعل ما موصوله ما کنتم فعل ناقص کنتم سره فعل ناقص نه پیژنم کنه چې دا څه غوړي وره اسم او خبر اسم څنګه او خبر څنګه اسم مرفوع خبر منصوب نو کنتم کې دا تم بس شي اسم ان کنتم ضمیر ولا ضمیر نو والا ضمیر مرفوع متصل اسم ان اسم دا کان لپاره تکتمون فعل کم فعل له مضارع ضمیر بګه واو ضمیر فاعل له فعل سره خپل فاعل نه د کان فعل ناقص پر څه شو خبر اوس کان فعل ناقص سره خپل اسم خبر نه د ما موصولی لپاره موصول سره خپل سلینا د مخرجون لپاره مخرج لپاره ما فاعل او بصله ده
مفعول به فعل فاعل مفعول به دا خبر د مبتدا مبتدا خبر یلګه پوښو دی باندې ها دی بل په تر وړي وای په دې کې تاسو د اسم مفعول او د صفت مشبہ تمرین وکئ ابو کا مغطن راسه ستابلار چې پټکړه سر هغه خپل ابو کا مضاف الیه مبتدا مغطن اسم مفعول مغطن باصل کې څنګه مغطین سو کم قانون دی ځان جوړه مغطین مغطین قال باع يدعو يا متعلق ما قول مفتوح ہے مغطین یا متعلق ما قول مفتوح یا پہلے سے بلکہ مغطن اس التقاء ساکن مغطن ترکیب ابو کا مغطن رأسه ابو کا مضاف الیہ مبتدا مغطن اسم مفعول صحیح اور رأسه مضاف الیہ نائب فاعل اسم مفعول سره خپل نائب فاعل نه خبر مبتدا خبر عمرو مطهر ثوبه دم دقه شان دي عمرو مبتدا مطهر مفعول ثوبه مضاف الیہ دا څه شو نائب فاعل اسم مفعول سره خپل نائب فاعل نه خبر مبتدا خبر زید حسن الوجه حسن الوجه حسن مضاف صفت مشبہ مضاف الوجه مضاف الیہ مضاف سره خپل مضاف لینا خبر مبتدا خبر السماوات مطویات بیمینه السماوات مبتدا مطویات اسم مفعول صحیح اسم مفعول او فاعل به بګی صحیح ها هي ضمیر هي ضمیر هي ضمیر به بګی صحیح فاعل او بیمینه با حرف جر یمینه مضاف الیہ مجرور جار مجرور متعلق شو بچا پورے مطویات پورے مطویات اسم فاعل سره اسم مفعول سره خپل فاعل او نائب فاعل متعلق نه خبر مبتدا خبر جمله اسم ان زيدا مضروب غلامه ان ارت مشبہ بالفعل زيدا اسم ان مضروب اسم مفعول غلامه مضاف الیہ دا څه شی نائب فاعل مضروبا اسم مفعول سره خپل نائب فاعل نه خبر ان سره خپل او خبر دا زيد الحسن ثيابه الحسن صفت مشبہ او ثيابه مضاف الیہ فاعل صفت مشبہ سره خپل فاعل نه خبر مبتدا خبر الګه پوری او کنا دا وګه ځنه ټولو ها دا ټول اخره پوری ځان لور رسوي ها دا وګه کوم ته بګرانی درته بیا کوم السلام علیکم ورحمت الله